تاسو میزبان سید زاهد جان دا وخت دیر شهر کې د دیر سپورټس کمپلیکس سره نږدې بالکل ما د منیب عباس سره هید بنظیر بټو یونیورسيټي شرنګل کې د لا سټوډنټ دی او ګټه خبره دا ده چې تاسو دا نن ملاوم نو وجه دا ده سټوډنټ هم دی د یونیورسيټي سټوډنټ هم دی عموما چې خلک کم شرم محسوسوي کم دغه محسوسوي او خاص کر سټوډنټ لایف کې نو د خپل یو کاروبار شروع کړی دی او فرست ټایم دا انټروډیوس کو په خارونو کې خوشتره او دلته ګولکپې چې هغه بالکل تاسو لیدلی شئ دا ګولکپې دي او فرست ټایم دا په دې کې دی انټروډیوس کړه نو منیب بیا راته وویل چې دا شوق تاسو هم پیدا شو ځکه چې ته د یونیورسټۍ یو سټوډنټ وې او داسې ده چې فرست ټایم به تا دا انټروډیوس کړی په دیر کې څه داسې وجوهات او څنګه دا شوق پیدا شو اول پس خو تاسو ډېر شکریا چې تاسو بیسیکلی فرست اف آل خو چې کار وشي چې مطلب موږ انده کې یو فیسټیوال کېدو نو په هغه کې مختلف څه چې کوم د په هغه کې څه غستلی و نو په هغه کې مختلف کلچر فیسټیوال هم دا کېږي نو په هغه کې زموږ انتظار یو آیډیا راځي چې مطلب د خلکو د یو آیډیا راوړل غواړي د یو ټیسټ راوړل غواړي چې یو فند والی دا ګولګپې ما فرست اف آل په هغه کې دا کله وینټ یوز کړی نو دا غنه په زموږ انتظار یو ټاټ راغی چې مطلب دا اوس موږ په دې ډیر کې هم د یو برانچ کولاو کو نو د دې تقریبا یو 40 څه کېږي چې مطلب د دې ما سٹارټ هغه سره پیل دا په کس کې و د سنټینیس کو فاصله هغه نه پس ما چې دغه وکړ چې مطلب دا یې مین دې څه ته یې سلغوالي نو مطلب سیکنډ برانچ مونږه دلته په دې سټیډیم فاصله چې کوم برانچ دا کې موږ ورکړل خدا خاص مطلب تا اول سکول کې دا کوچ یو سکول له هغه مخه او بیا دا هغه نه زم سټال ته دلته دا کوم دا خو ماشاءالله د کامیابی یو فراز دی او خاص کر چې کوم نوجوانان نن سبا یو شرم محسوسوي او دغه محسوسوي نو هغه تا کې هغه نشته نو بهرحال د زموږ د ناظرین سره دا شیر کړه چې ته دا دویم سټال دی چې یو سټال ته 24 ورځې مخکې ما دا وکړ دا دویم دی او چې دی چې مخکې ستا دا دغه نو په کوم حالت کې ته د خلکو دا اوس دا فیسیلیټیز ورکې چې دا د کلچر د یونیورسټۍ دغه نه دا یو پوټنشل تا کې و خپله دا ګټ تا کې و چې زه خپل یو کاروبار سره اوم شروع کوم ګو کې چې ته د لا سټوډنټ اوس هم خپل تعلیم جاري ساتي نو آیا ستا هغه دوستان خلک څه وایي لالا دې باره کې خو چې کوم دی زموږ ملګري چې کوم دی هغه او کور خلکو هم زه برابر کافي سپورټ کړی هم دی حوالې سره چې مطلب ښه سټیپ دی اخیستلی دی ستا د دغه لپاره ایجوکیشن سره چې کوم دی ستا فاینانس هم دې سره ښه نو د دې کې خو زه دا خبره کوم چې مطلب په دې کې هېڅ قسمه شرم نه دی په کار په یو کې ځکه چې انسان یو سټیپ والي یو کار والي په کار شي هغه خپل سکسس پورې هغه پورې ورسي نو زه وایم چې مطلب په دې کې نو شرم نه دی په کار دې حوالې سره مطلب نور نوجوانان ته نور سټوډنټس ته نور ته زما دا ریکویسټ چې مطلب کم چې کې تاسو انټرست وي کم چې کې مطلب تاسو غواړئ چې زه پکې کامیابېدی شم او خپله کامیابي پکې غواړئ نو په هغه کې هېڅ قسمه شرم نه دی په کار او هېڅ قسمه محسوسات پکې نه دی په کار تاسو فرست اف آل کم سیټ اپ چې کوم دی کم سټارټ اپ چې کوم دی هغه بالکل له زیرو نه والی چې کوم څومره مطلب تاسو پاکټ منی وي دا که نه سټارټ والی نو مطلب که نقصان راځي هم نو مطلب هغه دغه به نه وي کم چې په کار وي نو ان شاء الله په دې کې کم دی هر کله بالکل دا یو خصت دی او دا هر چا ته دا غسل پکار دي چې یاره په خپل خپل باندې ودرېږي او خپل یو بزنس شروع کړي او ایٹ د اینډ که ایجوکیشن کمپلیټ هم شي نو څوک به په سرکاري نوکریانو پسې ګرځي څوک به بل څه ګرځي د کمو خلکو دا سوچي چې هغه خپل یو ځان له سیټ اپ یو بزنس ډیولپ کړي نو په دې کې چې تا کوم دا کوم دی چې تاسو سره د کالج د یونیورسۍ او داسې سټوډنټانو چې تا د دې نوم هم سټوډنټ ګولکپې نوم یې کلی دی نو د دې څه متاثره شوی د سټوډنټ بیسیکلی دا خبره خو کوم ده چې دا چې مطلب د نیم علما څنګه ښودل بس افعال ما چې کله دې له نیم یې ښودل نو مطلب بالکل زه کنفیوز یم مطلب ډېر سخت نیم کېدم چې مطلب هغه یو ټریک کې هم وي مطلب خلک هم خپل ځان ته دغه کړي نو بیا ما د خپل دغه سره لږ سوچ وکړو نو زما د فیلډ سره چې کوم دی دا هم یو قسم لا مطلب مطابقه خوړو نو د هغې حوالې سره ما سټوډنټ ګولکپ پوینټ چې کوم دی دا مونږ ښودلی دی بالکل هم داسې پکار دی ځکه چې نن سبا چې کوم وخت دی نو هغه ډېر زیات یو کریټیکل سچویشن دی په دغه کې خپل تعلیم سره چې کوم دی چې هر سټوډنټ پکار چې یو سایډ هڅه ځان نه شروع کړي چې مطلب کم چې کم قانون نه چې خپل جیب خرچ پاکټ مني چې هغه خپل ایجوکیشن ایکسپنسز ا لیټل بیټ لږ شانتي کم دي دا پکې هم پوره شي نو مطلب دا دی چې دوی ته ډېره فایده وکړي موجوده سیټ اپ نه څومره برومې دی او څومره پکې ته محسوسې چې دا زما د سکسس یو فرست سټیپ و نو اصل کې زه به خپلو مطلب کتونکو ته دا ووایم چې دا کوم سیټ اپ چې ما شروع کړی دی ما نه په دې کې به څه حده پورې تاسو هرډل راځي obstacles به راځي خو هغه به تاسو ټیکل کوئ
د هغې نه علاوه زما چې کوم دا موجوده سیټ اپ دی نو دا فی الحال په دې در کې بالکل نه دی او کله چې او په دې سیټ کې بلکې په ټول ډسټرکټ کې چې کوم د ګولکپې یا داسې د هلکا پلکا د خوراک اشیاء دغه چې کوم سالونه او هغه نو نو استاد دا څنګه سوچ رااله چې زه په دې کې دا وکم خلک دا ډېر زیات خوښوي چې خپل لاړ شو ښارونو ته نو ګولکپو په سالونه نه اندازې بالکل تاسو صحیح خبره وکړه ځکه ما چې کله د ګولکپو دا سیټ اپ راوړو دلته ما په دې ډېر مطلب ډېر وخت نه ما سوچ کړی ځکه چې تقریبا د چکدري نه فرایسته د ګولکپو سیټ اپ سټال دی خو د سره ایسته دی چتراله پورې بالکل چتراله پورې بالکل نشته نو ما وی چې مطلب داسې یو نوی ټیسټ راوړه غواړي د خلکو دا د خپلې ضرورت چې مطلب هغه کې مزه والي ځکه چې دې بس یو مونږ کله ښکته لاړو نو په دې بس یو مونږ ګرځېدو کله پېښور کې کله اسلام آباد کله پنډۍ کې نو هغه د وجې مطلب ذهن ته دغه راغله چې مطلب دا یو څیز دلته هم راوړه غواړي دغه یو دغه بالکل چې مطلب هغه زما دغه جی بالکل ناظرین تاسو وکتل دا و منیت عباس د دې شهر رهایشي دی د شهید بېنظیر بټو یونیورسټي شرینګل د لا سټوډنټ دی تر دې او تر دې روان دی نو په یو ښه نوټ سره بالکل همدا مونږ اپریشیټ کوو ډېر خلک ډېر یاران ډېر دوستان ډېر شهریان راځي او د سپورټ کوي چې د یو ښه انیشیټیو اخیستې ده نو تاسو په دیر شهر کې د سینټینل ماډل سکول او په مازدیګر ټایم کې د امریکا چې ورته وایي د دې سپورټس کمپلیکس سره راشئ وینئ دلته ټیسټ کوئ او بیا هم تاسو د دې ښکلي یو ذایقه‌دار ګولکپې د خپلو ملګرو سره دلته وخورئ او د هغې نه یو ټیسټ والی د نوي پروګرام پورې خپل میزبان سید زاهد جان ته ورکړئ اجازت نوي پروګرام سره بیا دوباره حاضرېږو الله حافظ